مکی سی وای مولانا منظور احمد چنیوټي رحمت الله علیه وای حرم شریف ته راغلی حرم شریف ته چې کله راغی نو په حرم شریف کې دلته یو قادیانی راغلی نو خلک وایي مړه دا پته نه لګي چې ولې دا خلک یې پته چې قادیانی کافر دی قادیانی کافر دی خو دا پته نه لګي ځکه چې ته ځان خبرې نه دی خبرونه نو ما ته وایي چې مولانا صاحب دلته قادیانی ناست دی د حرم شریف مخې ته قادیانی ناست دی نو ما ورته چې څه وکړم وایي چې ته دې خلکو ته ووایه چې پولیسو ته چې ویې نیسي که نه او ما ورته یو ځل به ووایي خو دا پولیس پرې پروا نه کوي مکی صاحب وایي ما ورته وایي چې زه درته طریقه ښیم مکی صاحب وایي ما ورته زه درته طریقه ښیم وایي چې څنګه ما ورته چې یو څپېړی ووایه چې دی کله یو څپېړی ووایي که نه دا شورتي والا به پوسټاپ والا به خپله دا به هم نیسي او دی به هم نیسي بیا به هلته بحث کوو مولانا منظور احمد چنیوټي رحمت الله علیه وایي هغه پسې ورغی وایي چې ورغی یو څپېړی د قادیاني نه تېره کړه نو هغه هم د هغه طرفه جګړه شروع کړه شورتي والا راغله توانه یې ونیو چې جیل ته یې کله بوتله وایي زه ورسره هم لاړم او مکی صاحب په دغه ځای کې ډېر معروف او ډېر معتبر شخصیت دی چې کله وایي आपस کې بحث شروع شو وایي چې دا تا ولې وو مولانا منظور احمد چنیوټي رحمت الله علیه ورته وایي ځکه مې وویل چې دا سړی قادیانی دی کافر دی وایي هغه سړی څومره چالاک وایي چې زه بس کافر یم زه ګوره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث دی چې څوک زموږ قبلې ته مخ کوي زموږ ذبیحه خوري او زموږ سره غم خادي کوي هغه سړی څه دی هغه مسلمان دی هغه سره ته د کافر نه شوي وایي زه خو ستاسو کعبې ته هم راغلی یم دا دی او که تاسو څه حلالوئ حلال کې زه به درسره وکړم او تعلق درسره هم ساتم وایي ما ورته وایي چې صبر دې سره دجل کوي د فریب نه دوکې نه کار اخلي وایي چې څنګه وایي ما ورته وایي چې داسې ووایه چې ته میرزا غلام احمد قادیاني پېژنې وایي هغه وایي چې او زه میرزا غلام احمد قادیاني پېژنم نو ما ورته چې ستا د هغه په باره کې څه خیال دی چې هغه مسلمان او که کافر وایي سړی ویګېږي وایي وایي چې هغه خو نبي و وایي چې څنګه وایي چې نبي و سعودي والا خو بیا په دې خبره پوهېږي او عرب خو ډېر تکړه خلک دی د ختم نبوت عقیده مونږ لا نه یو پوهیا عرب کې صحیح پوهېږي چې څنګه دا وایي هغه نبي و وایي شورتي والا دې مری نه ونیو کافر ته نبي وایي وایي چې وایي نیسه جوړاري کې چې بیا ما خبر شوی یم چې په کوم طرف یې وایي قادیاني د زمانې غټ کافر دی شیعه د زمانې غټ کافر دی او دلته زما مسلمان ووایي نه مړه دا خو مسلمانان دي کلمو وایي دا خو کلمو وایي دا خو چې کوم دی زموږ سره هر څه کوي غم خادي را سره کوي تعلقات کوي نو کوي سره کوي د الله د رسول نبی آخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم دا نبی نه وایي آخري او نه تسلیمای دا مسلمان نشي کېدی مسلمان کې نشي وای زمونږ د ختم نبوت عقیده ده هغه سړی چې ځان ته مسلمان وای دا عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبی نشته او که یو سړی مني نو دا څه دی مسلمان نه دی کافر دی او داسې کافر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا چې یو سړی د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي کوي نو کمپرومایز دا سړی د اثر بسې زموږ سره د دړ نه جدا کول غواړي ختمول غواړي قانون له مکار دا یو کوم ملک دی دا ملک قانون دا دی چې بای دا داسې ګستاخ رسول یو سړی د نبوت په بلډینګ باندې حمله کوي دا دې ختم کی کنه ختمه نو بیا به ظاهر خبره ده چې کله قانون نه نو بیا به خلک قانون په لاس کې دیږي په هر حال زموږ دا مطالبه ده چې کوم قاضي فیصل خالد په خبر کې کم کار کړی دی د نرتوب کاری کړی د غیرت کاری کړی د هغې وجه دا چې قانون یو سړی نه نیسي اوس دا دی بل نوی په فیسبوک راوتی دی وایي زه نبي یم دا به داسې هر سړی راباسي دلته به پولی خرڅی په کوڅه کې او بیا به راباسي چې بهیې زه نبي یم نو دنیا پروټوکول به ورته هم میلاویږي او په مفت کې به ودار سم میلاویږي او برطانیه او امریکا خو چې کوم دی هغه ته تیار ناست دي چې بهیې مونږ ته یې راپرېږدی آسیه ملعونه چې وه د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي وکړه او جیل ته لاړه او هغه ځای نه رها شوه بیا لاړه اوس هغې ته چې کوم دی دا میډل یې میلاویږي